قومي وطني اسماعيل مشهد جناب سكندر خان وقصر راغلي زموږ د پټې مشران د کونسل سازماني د پټې مشران او د جمال آباد او وزیر آباد د دې خوش علاقو او آباد نه راغلي کوم مشرانو ټول ته مجمع السلام علیکم د ټول ناوړ زه ماشاءالله کاږي دانی کورونه د دایرو د جمال الله د دایرو فاروق دی دایرو په ټول قومي وطن باندې په شریعت باندې مبارکي وایي او تاسو چې کوم فیصله کړی نو ان شاء الله تاسو ته صحیح سره یقین سره چې قومي وطن پارټي تعلیم مشران دا تاسو سره همیشه څنګه څنګه ملاوي په یو میدان باندې په یو موقع باندې تاسو ان شاء الله نور سپیږي د وخت شمولیت ټول قومي وطن باندې دا ثابتېږي چې په دې علاقه موږ وګورو د هرې طبقې نمایندګي چې کوي او کسان دي او مزدور دي او د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک دي د هغې نماینده سره قومي وطن پارټي ده دلته داسې بدقسمتۍ نه خلک روغ دي چې هغه نن راغلي دي وایي ما زه راکړه زه به بیا تاله احتجاج کوم زه به تاله احتجاج نه کوم قومي وطن پارټۍ مشرانو چې دلته د خلکو رسول کړي دي مشرانو ته پته ده مشرانو ته پته نشته خاص کر به زه د مزدور کسان خلکو ته وایم که مو په نامو باندې جابري خپلې دوکاندارۍ روانې کړې دي ستا ما ته چې کله ور راغی زموږ مشران چې کله ور غواړي هغې دې لپاره نه غواړي چې ته به بیا احتجاج کوې زه به درته ولاړ یم داسې خو یې بیا به زه د خټې نه جوړ یم داسې انانې به زه د خټې نه جوړ یم ته چې ما مشرانو نه وغواړي هغه به ستا نمایندګي په اسمبلۍ کې کوم چې د وخت سره د دېرش کارونه شوې ده تاسو وایئ تاسو له چا ګټه کړي هغه ګټه شوې ده اوسني امپیګان هغوی د جیب خرچې او یا د نمایندګان کوم خلک چې وغواړي په دوکاندارو نه د هرې طبقې نمایندګي زموږ دا مشران کولی شي دا مشران به همیشه په شان تاسو سره ولاړ وي په یو موقع باندې به نه رسوکېږي د بې دخلو موقع په خپل زموږ د مشرانو په دور کې راغلې نه دا داسې پایله وه او بدقسمتۍ نه موږ دوکه شو لاړو به دغه لار روان یې نور به نه دوکه کېږو دې مشرانو دا اوس هغوی پوه شو خپل کشران به وښایي دلته به څه دي ما ته د نورو باډو خلکو وګوري دلته موږ ته به دا سړکونه ګورې دا بجلۍ ګورې دا ګورې دا ګورې دا ټول مشرانو جناب عبدالله پتان شرفا صاحب کړي سکندر خان کړي دي نو ما وې تاسو به دغه ځای کې څه کوئ بیا چې هر څه منئ چې دا دوی کړي دي بیا به څه پسې روان یې نو په دې نارو د جامت وکړي موږ به درسره یو زموږ دا مشران به تاسو نه په یو ځای رسو کېږي تاسو نه به چا ګټه کړي یو څوک کولی شي د علاقې له دې مسایل څوک حل کولی شي هغه دا مشران کولی شي د هر چا د حقوقو په خیال ساتو موږ چا سره زیاتې نه کوو موږ به د دوه کسو کور راغلو موږ د بې دخلۍ او درولو دپاره دې ته وایي خلکو له ورځو د خلکو بېعزتي هم نه شي د مالک او د زمیندار کور به جوړو موږ د چا غلط پاشل د چا سپور نه کوو نو یو ته وایو چې بل سره ظلم وکړه نو بل ته وایو چې بل سره ظلم وکړه چا عمل چې چا سره یې هغه به ملاوېږي موږ به د ظالم سره خلاف یو موږ به دا نه وایو چې ظالم سره ودرېږم او وروی جوړ کړی بیا زه کور کې بچو سره وده شم او هغه دلته بیا د شپې ځای مو ضروري چې چېرته لاړ شي په دغې نارو باندې د چا د جیبونو لپاره خپل ځانونه مه ته مه برباد کوئ زه درته دغه درخواست کوم تاسو ټول راپاسئ د دې مشرانو ټاپونې مضبوط کړو دا مشران کامیاب کړو او چې خپل ځان له د خپلو بچو له د دې د مستقبل لپاره څه هلې ځلې وکړو دغه راکټ جوړ نمایندګان چې دي دغه پرېږدئ هغوی به تاسو له صرف مخکې د چورو زرو لپاره قومي وطن پارټۍ مشران ستاسو نمایندګي چېرته پکار ده په اسمبلۍ کې پکار ده هلته به یې کوي درله ستاسو د مسایلو حل به وکړي تاسو له روزګار وکړي ستاسو بچو له خپلو کشرانو باندې رحم وکړئ د هغوی لپاره راپاسئ دې مشرانو ته ضرورت نشته د خپل ځان زموږ ضرورت دی زموږ د غریبانو خلکو ته ضرورت دی د ځان لپاره راپاسئ او خپل ځان په خپل انداز کې ځان سموئ او د بچو مستقبل سموئ خو دا مشران کامیاب کړي او که نه دا مشران شرمېدل غواړي نو بیا هم دغسې کوئ هغوی ته ضرورت نشته الله پاک خوشحاله ساته کوم مشران او کومو ملګرو چې موږ سره نن شمولیت وکړو هغوی ته یو ځل بیا شکریه ادا کوم دا یقین ساتئ چې تاسو نه به کله هم جدا نه شو تاسو نه به وروسته نه شو تاسو پښتو کړې ده زموږ پښتو به ووینئ هر میدان کې تاسو اواز وکړئ زموږ دفاع به ووینئ ډېره مهرباني مشر ورور خبرې وکړي